دعوت تبلیغ کی اثر علی پیدا کیږي چې د مبلغ د داعی د ناصح او د مولوی سے پزړه کې د امت د پاره د شفقت مادي چې دا خلق د الله پاک د نافرمانی نه بچ شي نو دوی به جنت ته لړ شي او د دوزخ نه به بچ شي. هغه غصې په انداز کې بنوي دک چل دی ولینذروا قومهم. علماء کرامو ته الله پاک د طرف نه دا حکم دی چې ته به انذار کې په شفقت او په محبت او په نرم لهجه باندې خپل قوم پوهه کې چې بای دا کار ګناه دی، د الله پاک نافرمانی ده، د الله پاک عذاب دی او دوزخ ته به لړ شي، جنت نه محروم شي وغیره وغیره. اذا رجعوا لعلهم يحذرون، دې لپاره چې دوی ویریږي. لیحذرون یو مسله معلومه شو مفسرین وای چې کله ته د خپل دعوت تبلیغ په اصول باندې لګیای او خپل دعوت چلے او پوهیږي چې قوم باندې اثر نه کوي نو پرېږده دې به تر هغې نه تر څو چې دی کې یاره پیدا شوې نه ده د الله تعالی د نافرمانۍ. لعلهم یحذرون دا مطلب معلوم شو، دا مسله دې معلومه شوه چې تر څو پورې قوم د الله د نافرمانی نه نه دی منع شوی تر هغې پورې د داعی د مبلغ د ناصح د واعظ د مولوي صاحب د مفتی صاحب ډیوټي نه ختمېږي چې مړه دی باندې خبر راځي ټپک پورې زړیا که کوی ویږي نو خدای ټول دوزخ ته بوزار سړی به خپل قبر کې سپني دا بنوي. تر څو پورې چې خلق وي د الله او د الله د نافرمانی یرې په زړه کې نه ده راغلی تر هغې پورې به دی مسلسل تبلیغ کوي مسلسل تبلیغ کوي مسلسل تبلیغ کوي نا ختم ہونے والی ډیوټي ہے لکه حضرت نوح علیه السلام چې څنګه 9.5 کاله قوم ته ویلي پوه یو چې دی بیا نه کېږي او چې کله بیا الله تعالی د وحي په ذریعه باندې ورته ووایي بد بیا ورته خیره وکړي چې خدای دی نه سمېږي بس ګټې نه پرېږدي بد بیا شو داسې. لعلهم يحذرون الله وایي دې دپاره به ته دا کې چې دی ویریږي د الله تعالی د نافرمانی نه او تر څو پورې چې د الله د نافرمانی یره نه ده راغلې تر هغې پورې به یو داعي لګیایي اگر که په دې کې دله مرګ هم راغی دا ډیوټي به پرېږدي. الله تعالی دې د عمل توفیق نصیب کړي.